پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله رب العزت او فرمایل دا غرونه به تر سرو کم، دا الله رب العزت په نوم باندې ته ورکوا، په خپل هم ته خوره، په غریبانو باندې ته خوره. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک انکار وکړ. وی فرمایل چې یا الله زدا محبوبه ګڼم چې یو ورځ خوراک وکما، یو ورځ موړې ما چې په دویم ورځ باندې وګېما، خوراک راته نه میلاویږي چې یا الله تا ته لاس چت کما چې یا الله مال روټۍ راکا، یا الله زه نن ډېر وګېما، تا ته لاس چت کما، تا ته مونځ وکم، تا ته سجده وکم، ستا نه وغواړم، او یا الله ته مال رزق راکې او زه په هغې باندې شکریا ادا کړم. دا زمونږ پیغمبر و چې الله رب العزت ته غرونه سره کول. بیا هم وفرمایل زه مالداري نه خوښوم، زه مالداري نه خوښوم، بلکې غریبي مې خوښه ده چې الله رب العزت نه سوال کوم، د الله رب العزت نه غواړم. دا داسې عجیب پیغمبر و. الله رب العزت د غریبانانو امداد الله رب العزت کوي. غریب سړی په حدیث کې راځي، غریب سړی دا 1500 کاله مخکې د مالدار سړي نه جنت ته ځي. دا ولې غریب سړی په دنیا کې په سخت تیری شوي، په دنیا کې مزې نه لیدلی، په دنیا کې ولګه او تنده او غرمه او سخته 24 غنټې دا په ده باندې تیریږي. مالدار سړی خو په دنیا کې چې د ګرمۍ ورځ شي، سخته ګرمي دا په اے سی ته پروت دي، چې د یخنۍ ورځ شي نو ګرمه اے سی ته لګېدلي هغې ته پروت دي. نه دنیا د سختې نه خبرېږي، نه دنیا د تکالیفو نه خبرېږي، په تمامه زندگی دا په راحت باندې واړي. الله رب العزت په 1500 کاله مخکې غریب د مالدار نه جنت ته ورسوي. خو چې هغه غریب چې الله رب العزت ته خو په دنیا کې لاس چت کړی که نه، د الله نه خو یې وغواړي که نه، هغه غریب به الله رب العزت جنت ته رسوي.